أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا سورة الدهر مخی یو دو آیاتونه شوي وو آیاتونو کې تذکره و د دې چې په انسان باندې داسې حالت تیر شوی دی چې دې په هغې کې یو داسې زمانه راغل و چې دې پکې سم نوم د ده نه و څه خاص تذکره د ده نه شوه کېدی چې دله یو نوم ورکړی وی چې د ده دا نوم دی بیا نور د انسانانو چې کومه سلسله شروع ده الله وی دا انسان می پیدا کړی د هغه نطفې ګډې وړې نه چې دا ګډه وړه کېږي یو د سړي او یو د زنانه دویمه دا چې دا ګډه وړه کولی کېږي شاربلی کېږي د دې نه بیا وینه جوړه شي بیا ته د غوښې ټوکړه ته جوړه شي او د هغې نه وروستو بیا اډوکې پکې پیدا کړی شي بیا پکې لاسونه خپې سترګې غوږونه وغیره اندامونه دا ښکاره شي دا ول ورکړی شي انسان الله رب العزت برابر پیدا کی امتحان په طور باندې بعضې د خلکو ته ښودو دپاره د شکریې ادا کولو دپاره چې هر یو سړی د خپل اندامونو ته وګوري چې زه خو روغ یم نه ده ته د شکریې موقع میلاو شي کنې دا انسان خو بیا ځان چې ګوري نو بیا په بل بل رواني چې وویني یو سړی ړوند دی د وی شکر دی زما خو سترګې شتي الحمدلله الله خو ماله سترګې راکړلي لاسو سره خپو سره وغیره وغیره نور اندامونه بعضې کې کمی پکې نو دی په هغې باندې شکر ادا کی چې کله دی الله مني د الله خالقیت ربوبیت مني نو دې شکریه هم د الله ادا کوي الله وایي دی مې غوږونه وله ورکړلي سترګې مې وله ورکړلي اوري اورېدونکی دی لیدونکی یوازې دغه خبرې نه دي چې د ده لاس دي د ده خپې دي د ده غوږونه دي د ده سترګې دي دی په اندامونو باندې روغ دی دا مې وله کړلي نه د ده مخې ته د ترقۍ دپاره دنیوي ترقی ده نو اخروي ترقی ده اخروي ترقی د هغې دپاره مې ورته لار ښودله او دا یوه لار چې ده نو دا جنت ته تلله او دا بله لار چې ده نو دا جهنم ته تلله دا لارې مې ورته ښودلي د هدایت او د ګمراهۍ د فایدې د نقصان لارې مې ورته ښودلي نو هغې تذکره کوي نو اوس د ده خوښه ده په کومه لاره باندې ځې نیغه لاره باندې د هدایت په لارې ځې که د ګمراهۍ په لاره باندې ځې شکر ادا کې او که ناشکري کې ایمان راوړې که کفر کې ستا خپله خوښه ده لیکن آخر انجام هغه د دواړو ذکر کوي که چا خبره ونه منله
کافر شو نو د هغه دپاره زنځیرونه دي، توقونه دي، جهنم دی، ورونه دي. او نیکان د هغې دپاره سکاک سامان دی، اوبه دي، چینی دي، شراب دي، خوراکونه دي. د هغې لوښو تذکره کوي، د هغې د خادمانو تذکره کوي، د جنتیانو د هغې تذکره کوي. په دنیا کې د دې د عمل د هغې تذکره هم کوي. انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. یقینا منگا لار خود اللہ دتا، یقینا بیان کرلے منگا دتا لار، صحیح لار. انا هدیناه یقینا بیان کری دا منگا دیتا، دے انسان تا منگا بیان کرلا لار، لار صحیح، لار دا قرآن، لار دا ہدایت، لار دا جنت. او دا لار چی تلنو دا جنت تتلا پا دے بانے زا پا بل لار بانے چی تلا نرش. اللہ وی ہدایت میں کر لے، قرآن میرا لے گل لے، کتاب میرا لے گل لے، نو پیغمبر میرا لے گل لے، بیانون اشیوی دی. انا ہدیناہ السبیل یقینا منگا خود اللہ دتا لار، اما شاکرن وزد دخ پلا خوغدا یا بدے شکر گزار جوڑی گی، و اما کفورا یا نا شکرا، یا بدے شکر گزار جوڑی گی یا بنا شکر جوڑی گی. یا دے دا پارا منگا دا تدالار خود اللہ چی دے دے شکر گزار جوڑ شی. کہ شکر گزار جوڑ نشی نو دے یا کافر جوڑی گی، دے بنا شکر جوڑی گی. شکر گزار شکریہ ادا کون کے سی. کله چې یو سړی یو نعمت ورکی، یو شی ولا ورکی، یو تحفه ډالۍ ولا ورکی، هغه د هغې مطابق هغه استعمال کی، هغې ته ویلی کېږي دی شاکر دی، شکریه ادا کړه. دا کله کله دا مثال مخې ته راځي، یو سړي له ټوپۍ ورکی، هدیه کې، تحفه کې، ډالۍ کې، هغې راواخلي او خپې ته یې واغوستې، خپې پورې وتړي. ناکم چې ورکون کې دی نو هغه چې وس رسی نو هغه به اخوا ته گزار کی او د خپې نه بوله دا ټوپۍ راوشو کوي، ورکشه تاله څوک ټوپۍ در کوي. او چې صبرناکی صبر کوي او یا یې وس نه رسی نو بیا وایي ځه نو زما زړه ته خو تکلیف راورسو، ما ولا ټوپۍ ورکړوا دې دپاره چې دی به پسرئ، نو دې څه کوي خپې ته یې واچوله. دې ته ناشکري وایي، دې ته ناقدري وایي. نو الله وایي هدایت مو ته کړلی، لار مې ښودله، پیغمبر مې ورلېږلی، کتاب مې لېږلی. اما شاکر و اما کفورا، نو یا به دې شکر گزار جوړېږي یا به ناشکره. انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا. الله یې واوره یقینا منگا تیار کړي کافران دپاره سلاسلا زنجیرونه، زنجیرونه دي، واغلالن او توقونه دي، وسعیرا او جهنم دی، یا سعیرن ور بل کړی شوی دی. زنجیرونه پخپو کې زنجیرونه، لاسو کې زنجیرونه ات کړی، واغلالن توقونه پسټونو کې، وسعیرا او جهنم دی ورونه دي، ور بل کړی شوی دی، تیز کړی شوی دی. ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا. دلته کې مخکې ویلو نعمتونو تذکره کوي، نو مختصر خبره وکړه سوچې ناشکر دی نو د هغه دپاره ناشکر دی، هدایت پرې ښود دی، څوک دی کافر، نو د هغه دپاره سلاسل دي، اغلال دي، سعیر دی، زنجیرونه دي، توقونه دي او ور دی. وسغه ولنې قسم چې هغه شکر گزار دی نو هغه د پاره سدي ان الابرار، ان ابرار دي، نعمت والا خلق دی، داغي نیکان خلق دی، نو داغي د پاره نعمتونه. ناولنې نعمت ګوره یشربون من کاسن، سکی بدی دا ډکو کاسونا، کان مزاجها کافورا چې ګډون وای داغي سره د کافورو.
سکیبا د ډکې ډکې کاسې بی د شرابو بی ګډون بی د هغې سره خلط بی د هغې سره کافور یو زمونږ د دنیا کافور دی دا خو کو ګورې نو دې ته خو زهر وایي دا خو زهر دي چا وخوړو زهر دي ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا چې وي به ګډون د هغې سره د کافورو خلک چې شربت جوړوي نو هغې کې څه ګډ څه شیونه پکې اچوي وی کافورو کې یو پکې خوشبو ده نو کم چې دله دا شراب ورکولی کېږي نو هغې کې خوشبو به وي بدبو به نه وي دویمه دا ده چې په هغې کې صفایي به یخ به یخوالی به پکې یخ به شربت چې کله سره اسکي نو دا دې دپاره مسکي چې زما طبیعت مې وایي یخ شي ښه زړه مې یخ شي نو هغې کې د دې صفت دپاره کافور به پکې میلاوي دا کافور داسې شی د دنیا دا دی نه نه عینا دا یوه چینه ده یشرب بیا عباد الله چې اسکي به هغې لره بندګان د الله یفجرونها تفجیرا جاری کړل الله هغې لره په جاری کولو باندې یفجرونها تفجیرا اسکي به بندګان د الله دغه شیزونه څومره چې دي دا ټول اړولی به یې هغې لره په اړولو سره جاری کړي به یې هغې لره په جاری کولو سره د هر یو سړي دپاره چینه ده د هر یو سړي دپاره چینه نه چینې دي نهرونه دي مخکې ویلو نهرونه دي نو د ګبین پکې جدا نهر دی د پیو پکې جدا نهر دی نو د ګبین پکې جدا نهر دی د اوبو پکې صفا اوبو پکې جدا نهر دی دا نهرونه دي او دا به د دې په اختیار کې یو ما پسې راځه وي د پسې به رواني دېسې راځه اشاره به ورته کوي په ده پسې به رواني روان به دغه نهرونه دي چینی مخ به د ځمکه باندې به رواني ریموټ کنټرول باندې دی به ورته اشاره کوي د ده په اشاره به رواني ښه یفجرونه تفجیرا یوفون بالنظر د دې خلکو دنیا کې حال دا یوفون بالنظر چې پوره کوي پوره کوي دي نظرونه د الله احکامات د الله ویخافون یریږي دي یوما د هغه ورځ نه کان شر مستطیرا چې شر د هغې دی خور ور داسې ورځ ده چې د هغې شر د هغې سختي د هغې عذاب ډېر اوږد دی هغه رسېدونکی دی هغه خور ور دی نو هغه به رسي چا ته هغه شر چې د هغې دی نو هغه به رسي بدکارو ته نو دی د هغې نه یریږي د قیامت د ورځې نه په هیبت کې یره کې دي ښه نن دنیا کې د قرآن باندې عمل کوي سنت باندې عمل کوي څه دپاره کوي دې دپاره کوي چې زه د هغې د قیامت د ورځې د سختۍ نه بچ شم د جهنم نه بچ شم دې دپاره کومه چې الله زمانه راضي شي نو چې الله راضي شي نو د هغې شر نه به بچ کېږي که نه ویطعمون الطعام او دی خوراک خورئ دنیا کې د دې سړي کار څه دی خوراکونه خورئ علی حبه سره د مینې خپلې نه مینې ده نو د الله سره ده یا مینه ده نو د مال سره ده خو بیا هم ورکوي مسکینانو ته یتیمانانو ته اسیرانو او قیدیانو ته یطعمون الطعام دی په دغه بے کسه خلکو باندې بے سوکه خلکو باندې په هغې باندې خوراک خورئ یطعمون الطعام علی حبه یو مطلب دا د الله سره مینه ده نو ځکه خوراک خورئ الله وایي مسکینانو باندې وخوروئ یتیمانانو باندې خوروئ قیدیانو باندې خوروئ غریبانان دي فقیران دي مسکینان دي هغې باندې خوروئ هغې له ورکوئ نو دې ځکه کوي الله سره مینه ده نو ځکه کوي دا خیر و خیرات کوي صدقې کوي او بل دا ده یطعمون الطعام علی حبه
طعام خورئ وی دا طعام می خوښ دی چې دا ما په خپله وخوړی په دې کې مسکین راغی یتیم راغی قیدی راغی نو دی څه کوي دی ما پرېږده خو دلی ورکه دی دې وخوري دا خوراک ما ځان له تیار کړی خو چې دلته کې ده ته ضرورت دی نو دلی ورکه دا خو صحابه کرامو هغه کارونه او عاداتو مخکې تېر شي وو ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه بل ترجیح ورکوي او بوه قصه عام مشهوره ده غزوه احد کې سړی اوبه راوړی بل مري آخري حالتونه دي په هغې کې اوبه غواړي ماله اوبه د چې وله اوبه ویوړې هلته کې بله ځینې اواز راغی نو دی ما پرېږده هغه له ورکه دی چې هغه ته ورسېد نو هلته کې بل یو تن اواز وکړو یا زګیری وکړو یا یې اواز وکړو د دې چې ماله اوبه نو هغه ما پرېږده دی بل له ورکه هغه چې هغه له ورسوه هغه مړ شوی سات یې تلی نو دی اولني پسې راغی نو چې هغه پسې راغی نو د هغه نه هم ساتلی نو ورپسې دی ښه اولني پسې راغی نو دا منځنی و دا بل اولنی و د پسې چې راغی نو هغه مړ و درې واړه مړه شي دي بغیر د اوبو نه مړه شو تږي مړه شو دنیا تنده ده دنیا تنده څه تنده ده او دغه اوبه دي دغه خوښې وې چې ما اوس کلی لیکن چې پته ورته ولګېده چې د بل ته صورت دی نو ما پرېږده خو دله ورکوئ دا د مسلمان کاری مسلمان به یې داسې سخي به د خپلې خولې نوړی به تا سره نیمئ بل سره به نیمئ غریب سره به نیمئ ویطعمون الطعام علی حبه او خوراک خورئ په مینه خپلې سره د دغې خوراکونو سره د دغې مال و دولت سره مسکینن خورئ نو په چا باندې خورئ مسکینانو باندې یتیمانانو باندې واسیرانو قیدیانو باندې انما نطعمکم لوجه الله دی دا خبر هم کوي بعضې خلک وایي څه خدمت دي چې زه وکړم نه خدمتونه نشته ستاسو نه خدمت نه الو انما نطعمکم یقینا دا خوراک چې خورم موږ تاسو باندې نو لوجه الله دا د الله د رضا لپاره دي لا نريد منکم جزاء ولا شکورا نه غواړو ستاسو نه په دې باندې څه بدله ولا شکورا او نه شکریا لوجه الله دا خالص د الله د رضا لپاره کوو د بل څه مقصد بګي زمونږ نشتی دنیوي اغراض نشتی زما خدمت بکې ما د پیسار سمه بل څه کار وي دلته کې داسې جارو کول زیب جارو کې زیب سپاکې ډېره به سپاکې نه دا نه غواړو بعضې نور کارونه دغه بدله نه غواړم ولا شکورا بعضې څوک چاله څه ورکي وایي دا موږ له بیا دا چلو کې چا پټي دي باغونه دي څه دي موږ له بیا ته دغه راوړې ښه پلان کې شی به راوړي شلتالان به راوړي الیچې به راوړي خوبانۍ به راوړي وږي به راوړي دا به وکړي هغه وکړي دا وروسته بیا دغه وکړي ښه نه لا نريد منکم جزاء نه غواړو ستاسو نه په دې باندې څه بدله او بدله لا سکے ولا شکورا شکریا نه غواړو چې دا وکړي لاسو ته اشاره کې شکریا لاس چوت کې وته دا ته وایي جزاک الله دې نه په کار زمونږه الله ویني ما ته جزاک الله مو آیا ولا شکورا شکریا مو آیا نور بل جب کیم خلق وي بس ستنګ منګ پکیم وای او دې ته ضرورت نشته دا شی مینه نه پکار لا شکورا شکریا نه غواړم جزا نه غواړم بدل نه غواړم خوشاله شي نه غواړم خدای دې وبخا دا نه غواړم ما ته مو آیا خدای دې وبخا دغه مم نه پکار لا نريد منکم جزاء ولا شکورا چې پیسې کې اته دعا کوا مالا دا پیسې ته دعا د پاره ورکړي دا الله د پاره ورکوا دعا غانې مغه نه بازی روایتو کې راځي وې دا وېسه دا ورکا کاغی ته څنګه دعا کوله تاسو ته ما شانتي وکا دعا د دعا په مقابله کې لاړ شي او دا د الله لپاره ورکو نو باندې خلک چې ورکي نه دا واخله موږ له دعا وکوي نور سوې سو پیسې ورکي
ډوډۍ ورکوي دې دپاره ورکوي چې زما موږ له څه وکړه ختم وکړه مړی پسې ختم وکړه ژوندوله ختم وکړه دا وکړه هغه وکړه نو څوک پې ختمونه کوي څوک پې یو څه کوي څوک پې بل څه کوي نه لا نريد منکم جزاء ولا شکورا نه غواړو ستاسو نه موږ په دې باندې څه بدله ولا شکورا او نه شکریا جزاک الله خوشحاله شي وغیره دا دعاګانې هم نه غواړو هېڅ شی نه غواړو ورپسې خبره ګرانېږي بیا به شي هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا یقینا راغله په انسان باندې داسې یو وخت د زمانې نه چې نو دی په هغې کې څه چې د هغه تذکره کولی کېدی مسما باسم خاص په داسې یو نوم سره چې د هغه څه خاص تذکره کولی کېدی خاص نوم د هغه وی نوم یې نو انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلی یقینا موږ پیدا کړی انسان لره د هغې نطفې ګډې وړې نه نبتلی چې وازمې موږ ده لره فجعلناه سمیعا بصیرا نو ګرځولی موږ ده لره اورېدونکې لیدونکې انا هدیناه السبیل یقینا موږ ښودله ده ته لار اما شاکرا یا به شکر گزار جوړیږي و اما کفورا یا به دې ناشکرا انا اعتدنا للکافرین سلاسل یقینا موږ تیار کړي کافرانو دپاره زنځیرونه او توقونه وسعیرا نورونه جهنم ان الابرار یشربون یقینا نیکان خلق سکیبا من کاس دا کاسو ډکو د شرابونه کان مزاجها کافورا چې به ملاوټ د هغې سره ګډون به یې د هغې سره د کافورو یو ګډون بل چې ناروا دی ګډون او یو ګډون چې خلک د شربت کې خواږه میلاوي که نه شربت یې نو په هغې کې کله څوک پکې روحافزه اچوي څوک پکې پی اچوي څوک پکې ګبین اچوي څوک پکې سا اچوي څوک پکې سا اچوي دا قصې پکې دا میلاوي که نه چې سړی پخوي نو په هغې کې اوبه اچولي نو په اوبو کې پی واچوي یا پی اچولي نو په پیو کې اوبه واچوي ګوړه پکې واچوي چینی پکې واچوي څه پکې واچوي چې پاڼې پکې واچوي نو دغه ګډون دا خو د ګډون د ښه دپاره دغه ملاوټ ښه دی یا بل ملاوټ یا هغه ناروا دی بیا عینن دا کافور سدی عینن دا یوه چینه ده یشربونه بها عباد الله چې اسکي به د هغې نه بندګان د الله یفجرونها تفجیرا اړوی به دي لره په اړولو سره یوفونه بالنظر ویخافون یوما پوره کوي دي نظر د الله احکامات د الله ویخافون او یریږي دي د هغه ورځې نه کان شر مستطیرا چې شر د هغې دی خور ور ویطعمون الطعام او خوراک خوری دی په مینې خپلې سره د دغې خوراکونو سره یا په مینې خپلې سره د الله د خپلې مینې د الله سره مسکینانو باندې یتیمانانو باندې او اسیرانو باندې قیدیانو باندې انما نطعمکم لوجه الله دی وایي یقینا موږ خوراک خورو تاسو باندې د الله د رضا دپاره لا نرید منکم جزاء ولا شکورا نه غواړو موږ ستاسو نه په دې باندې څه بدله او نه شکریه الله رب العزت موږ له قرآن او سنت باندې عمل کولو توفیق راکړي اللهم قنا عذابك متبصرون ربنا سلمنا